د کورس د لسم لیکچر عنوان دی د ترجمې ضرورت او اهمیت. د دې نه مخکې موږ په دې کورس کې دا لوستي دي چې ترجمه څه ته وایي، د ترجمې تعریفونه څه دي او د ترجمې په هکله ابتدایي چې کوم بحثونه دي هغه موږ لوستي دي. نن به موږ د ترجمې ضرورت څه دی او اهمیت څه دی په دې باندې خبره کوو. د ترجمې ضرورت او اهمیت. هیڅ ژبه په ساینس او هنر کې ځان خود کفیله نه بولي. دا په حقیقت کې د نورو ژبو علوم او هنر کارولو ډولونه لري. په دې پاراګراف باندې تاسو غور وکړئ چې دنیا کې چې کومه یوه ژبه هم ده هغه دا دعوه نشي کولی چې زه خود کفیله یم، یعنی ماله د نورو ژبو ضرورت نشته. دا د دنیا یوه ژبه هم نشي ویلی. د دنیا هره ژبه چې کومه ده هغه د علومو او فنونو لپاره د نورو ژبو ضرورت لري. او دلته دویمه جمله دا لیکلې ده چې دا په حقیقت کې د نورو ژبو علوم او هنر کارولو ډولونه لري. د دې مطلب دا دی چې د نورو ژبو چې کوم کتابونه دي یا نورو ژبو کې چې په مختلفو علومو او په فنونو باندې او په هنرونو باندې کم کار شوی دی، نو دا ژبه د هغې کار نه استفاده کوي. یعنی د یوې ژبې کې چې کوم کار شوي هغې نه بله ژبه استفاده کوي او علم او هنر او فن چې کوم دی نو داسې د هغې ته ترقي میلاویږي. یعنی یوه ژبه هم دا نشي کولی چې ماله د بلې ژبې ضرورت نشته. د هرې ژبې خلک چې کوم دي هغه په هغه ژبې کې په مختلفو علومو باندې او په مختلفو فنونو باندې کتابونه لیکي او د هغه کتابونو نه بیا نورې ژبې هم استفاده کوي. او دا استفاده چې کومه ده دا د ترجمې په ذریعه کېږي. د بل پاراګراف کې تاسو ګورئ لیکلي دي د معلوماتو نه علاوه د تخلیقي ادب لویه برخه هم د ترجمې په شکل کې له یوې ژبې نه بلې ته ځي. د دې مطلب دا دی د معلوماتو نه علاوه یعنی د علمي کتابونو نه علاوه کتابونه چې لیکل کېږي نو په هغې کې یو علمي کتابونه او یو ادبي کتابونه. علمي کتابونه هغه دي چې کوم په مختلفو علومو باندې دي. مثال په تور باندې د ساینس کتابونه، د تاریخ کتابونه او نور چې کوم مختلف علوم او فنون دي د هغې په حقله چې کوم کتابونه دي نو هغې ته موږ علمي کتابونه وایو. او دا چې کوم ادبي کتابونه دي د شاعرۍ مجموعې دي، د افسانو مجموعې دي، ناولونه دي یا نور ادبي کتابونه دي نو دې ته موږ ادبي کتابونه یا تخلیقي ادب وایو. نو دلته د دې دواړو ذکر شوی دی چې د معلوماتو نه علاوه د تخلیقي ادب لویه برخه هم د ترجمې په شکل کې یوې ژبې نه بلې ته ځي. یعنی یوې ژبې نه بلې ته د ترجمې په ذریعه علمي کتابونه هم منتقل کېږي او ادبي کتابونه هم منتقل کېږي. ترجمه د علمي کتابونو هم کېدی شي او د ادبي کتابونو هم کېدی شي. دې نه پس دا تاسو وګورئ چې د ژبې لیکلې سرمایه کې تبادلو کتابونو نه علاوه هغه کتابونه او لیکنې هم شاملې وي چې د نورو ژبو نه ترجمه شوي وي او د دې ضرورت او اهمیت نشي رد کېدلی. دلته د دې مطلب دا شو چې د ژبې لیکلې سرمایه چې کومه وي په یو ژبې کې چې کوم کتابونه لیکلې شوي دي هغه د هغې لیکلې سرمایه ده، تحریري سرمایه ده. نو په دې کې تبادلو کتابونو نه علاوه هغه کتابونه او لیکنې هم شامل وي چې د نورو ژبو نه ترجمه شوي وي. تبادل هغه کتابونو ته وایي چې د مصنفینو خپل تخلیق وي او ترجمه هغه کتابونو ته ویلی شي چې مصنفینو د بلې ژبې نه اخیستې وي او په خپلې ژبې کې د هغو ترجمه کړې وي. نو دلته موږ ته مخامخ دا پوینټ راغی چې د هرې ژبې چې کومه تحریري سرمایه ده، په هرې ژبې کې چې کوم تصانیف دي، کوم کتابونه دي، په هغې کې تبادل کتابونه هم شامل وي او په هغې کې هغه کتابونه هم شامل وي چې کوم کتابونه د نورو ژبو نه ترجمه شوي دي. ښه جي. په یوه ژبه کې ساینس او ادبي شاهکارونه یوازې د ترجمې له لارې د بلې ژبې ویناوالو ته رسیږي. په یوه ژبه کې ساینسي او ادبي شاهکارونه یوازې د ترجمې له لارې د بلې ژبې ویناوالو ته رسیږي. یو ژبې کې چې کومه د ساینسي او ادبي شاهکارونه دواړه یعنی د ساینس کتابونه دي، یعنی علمي کتابونه دي او که ادبي شاهکارونه دي د ادب کتابونه دي. دا دواړه قسمه کتابونه چې کوم دي نو دا د بلې ژبې ویناوال چې کوم دي یعنی د بلې ژبې سپیکرز چې کوم دي، د بلې ژبې ویونکي چې کوم دي نو هغو ته د ترجمو په ذریعه رسي. په دې توګه په یوه ژبه کې ادبیات رامنځته شوي او په هغه ژبه علمي څېړنې په هغه ژبه پورې محدود نه دي بلکې د نورو ژبو ویونکي د دې ضرورت لري چې د ترجمې په ذریعه د هغې نه کار واخلي. یعنی یوې ژبې کې چې کوم ادبیات رامنځته شوي دي یعنی کوم ادبي تخلیقات شوي دي
یا په هغې ژبې کې چې کومې علمي څېړنې شوي دي. علمي څېړنې مطلب دی علمي تحقیقات. څېړنه وایي تحقیق ته یا ریسرچ ته. نو علمي څېړنې یا د کوم علمي تحقیقات په یوې ژبې کې شوي دي نو هغې ژبې پورته محدود نه پاتې کېږي بلکې هغه د ترجمې په ذریعه نورو ژبو ته منتقل شي او د نورو ژبو ویونکي چې کوم دي نو هغه هم د هغې ژبې هغه علمي څېړنو نه یا د علمي تحقیقاتو نه فایده پورته کولی شي او د هغې نه ګټه پورته کولی شي. مخکې دا اقتباس یا پیراګراف راغی چې ترجمې د پوهې او ادب په ترویج او اشاعت کې مهم رول لوبوي. د دې عمل په ذریعه یو بل قوم د یو قوم د حکمت نه ګټه پورته کوي. پوهه او ادب د یوې ژبې چې کومه پوهه ده، د یوې ژبې چې کوم ادب دی، د یوې ژبې چې کوم دانش دی، کوم وزډم دی، کوم لټریچر دی، هغه د ترجمې په ذریعه خورېږي. د ترجمې په ذریعه هغه نورو ژبو ته رسي او د هغې اشاعت کېږي او د هغې ترویج کېږي. که ترجمه نه وی نو د هرې ژبې دانش، د هرې ژبې پوهه، د هرې ژبې وزډم، د هرې ژبې چې کوم تحقیقات دي هغه به هغه ژبې پورې محدود وي. ولې د ترجمې په ذریعه هغه تحقیقات او هغه وزډم او هغه پوهه چې کومه ده هغه بلې ژبې ته هم ورسي او هغې نه د بلې ژبې والا چې کوم دي هغه هم فایده پورته کولی شي او هغې نه ګټه اوچتولی شي. یو تمدن بل ته ګټه رسوي. د ترجمې په ذریعه یو تمدن بل ته ګټه رسوي. په یو تمدن کې، په یو تهذیب کې، په یو سیویلایزیشن کې چې څه کتابونه لیکل شوي دي هغه د هغه تمدن د هغه سیویلایزیشن چې کوم دی نو دغه کوي، عکاسي کوي. او یوه ژبه له بلې ژبې نه د نوي سټایلونه او موضوعاتو سره حرکت کوي. په یوې ژبې کې خپل سټایلونه، خپل اندازي، خپل اسلوبي او خپل موضوعاتي. نو چې بلې ژبې ته د هغه ژبې نه ترجمې وشي نو هغه سټایلونه او هغه موضوعات د دې ژبې نه بلې ژبې ته منتقل شي. د ژباړې عمل د دنیا په هره ژبه کې موندل کېږي. یعنی د دنیا یوه ژبه هم داسې نشته چې په هغې کې ترجمه نه وي. یعنی موږ که د دنیا د ژبو د ادب یا د دنیا د ژبو د تصانیفو یا د دنیا د ژبو د کتابونو جایزه واخلو نو هغې کې تبادات کتابونه یعنې خپل لیکلي کتابونه هم شامل وي او په هغې کې هغه کتابونه هم شامل وي چې کوم د بلې ژبې نه ترجمه شوي وي. او حقیقت دا دی چې د دنیا د ډېرو ژبو ادبیات هم د ترجمې سره شروع شوي. یعنی د دنیا د ډېرو ژبو ادب چې کوم دی د هغې آغاز د ترجمې نه شوی دی او بیا وروسته په هغې کې تبادات ادب د تخلیقېدو عمل شروع شوی دی. د دې مطلب دا شو چې د دنیا ډېرې ژبې داسې دي، د دنیا تقریبا اکثر ژبې، ټولې ژبې چې په هغې کې د شعر و شاعرۍ آغاز، د شعر و شاعرۍ چې کوم شروع شوې ده نو هغه د نورو ژبو د شاعرۍ د ترجمې نه شوې ده او بیا په هغې ژبو کې خپله شاعري شروع شوې ده. او د قصو لیکلو یا د اورولو ابتدا هم د نورو ژبو د قصو د ترجمه نه شوې ده او بیا په هغه ژبې کې خپلې قصې لیکل شروع شوي دي. نو د دنیا د هرې ژبې، تقریبا د هرې ژبې د ادب آغاز چې کوم دی نو دا د ترجمې په ذریعه شوی دی. د لوی ادبي ژبې د تخلیقاتو ترجمې سره په وړوکې ژبه کې د ادب بنیاد ایښودل کېږي او وروستو تبادلې لیکنې وجود کې راځي. دا ما خبره وه چې اوس ما وکړه چې اول د ادب بنیاد چې ایښودل کېږي نو د دنیا د ډېرو ژبو د ادب تاریخ دا وایي چې په هغه ژبو کې د ادب بنیاد د ترجمو په ذریعه ایښودل شوی دی او هغې نه وروستو تبادات لیکنې یا تبادات تحریرونه یا تبادات ادب چې کوم دی نو هغه په وجود کې راغلی دی. د دنیا ډېرو ژبو کې د تصنیف او تالیف آغاز د ادب، مذهب، فلسفې، ساینس، تاریخ او نورو مضامینو د بنیادي اهمیت لرونکو کتابونو د ترجمو نه شوی دی. که دلته مطلب دا شو چې که موږ د ادب نه قطع نظر د نورو موضوعاتو جاج واخلو نو هلته موږ ته دا خبره څرګندېږي چې د هغې آغاز هم د ترجمو په ذریعه شوی دی. یعنې مخکې موږ د ادب په هکله خبره وکړه چې د دنیا په ډېرو ژبو کې د ادب آغاز د ترجمو نه شوی دی. اوس به موږ د علمي کتابونو خبره کوو نو د دنیا ډېرو ژبو کې د تصنیف او تالیف آغاز یعنې د ادب کتابونه نه علاوه که د مذهب کتابونه دي، که د فلسفې په موضوع کتابونه دي، که د ساینس کتابونه دي، که د تاریخ کتابونه دي او که د نورو مضامینو کتابونه دي نو دا ټول علوم چې کوم دي د دې د کتابونو بنیاد چې کوم دی نو دا د ترجمو په ذریعه ایښودل شوی دی. اول په
یو ژبه کې د نورو ژبو نه د مذهب او د فلسفې او د ساینس او د تاریخ کتابونو ترجمې شوي دي او بیا مذهب فلسفې ساینس او تاریخ خپل کتابونه چې کوم دي د هغې د لیکلو په هغې ژبه کې آغاز شوی دی. د ترجمې دغه روایت د نړۍ په ټولو لویو ژبو کې شته دی، یعنې د دنیا ټولې لویې ژبې چې کومې دي د هغو دغه کهاني ده او د هغو دغه تاریخ دی او دغه قصه ده چې په هغو کې د ادب، مذهب، فلسفې، ساینس او د تاریخ او د نورو مضامینو د ترجمو آغاز اول شوی دی او د هغې نه وروسته بیا د خپلو کتابونو یا د خپلو تصنیفاتو آغاز شوی دی. د اسلام له اولنو ورځو وختونو راهیسې د یوناني او سریاني ژبو د کتابونو عربی او فارسی کې د ترجمو د روایت شوی دی. مطلب دا چې دلته کې په دې پیراګراف کې مطلب دا دی چې د اسلام له اولنو وختونو راهیسې د یوناني او سریاني ژبو د کتابونو عربی او فارسی کې د ترجمو د روایت آغاز شوی دی. د دې مطلب دا دی چې د اسلام چې کومې اولنۍ ورځې وي هغه ورځو نه دا کار شروع شوی دی چې مسلمانانو د یوناني ژبې او د سریاني ژبې چې کوم کتابونه وو د هغو په عربی او فارسی کې ترجمې کړي دي او د دې روایت هغه وخت کې آغاز شوی دی. چونکې په یوناني کې ډېر زیات ادب او په علمي حوالې سره هم یوناني ژبه چې کوم مواد دا ډېره زیاته شتمنه وه. په یوناني کې د ادب ډېره غټه ذخیره موجود وه او د مختلف ساینسز او د فلسفې او په مختلفو علومو باندې په یوناني کې ډېر لوی لټریچر موجود و. نو هغه لټریچر د یوناني نه او د سریاني ژبې کې هم دغسې ښه لټریچر موجود و. نو د یوناني او د سریاني دغه لټریچر چې کوم دی که هغه تخلیقي ادب او که هغه ساینسي او علمي کتابونه د هغې مسلمانانو په خپلو ژبو کې یعنې په عربی کې په فارسي کې ترجمه وکړه او د ترجمې د دې روایت آغاز وشو. دې دور کې یوناني حکمت، ساینس، فلسفه او نور علوم مسلمانانو ته ورسېدل او هغوی بیا دغه علوم عروج ته ورسول. دا ټول د ترجمې برکت و چې د حکمت، ساینس، فلسفې او د نور علومو کتابونه د ترجمې په ذریعه د یوناني نه او سریاني نه د ترجمې په ذریعه عربی او فارسی کې چې کله ترجمه وشو نو مسلمانانو ته د علوم ورسېدل او مسلمانانو بیا دغه علوم چې کوم دي دا عروج ته، بلندۍ ته او لوړ مقام ته ورسول. مسلمانانو په دې علومو باندې مزید کار وکړو ولې بنیادي طور سره دا علوم مسلمانانو ته د ترجمو په ذریعه ورسېدل. د مسلمانانو دغه علمي او ساینسي تحقیقاتو نه یورپ استفاده وکړه او نن دا عمل د مغرب د علومو او فنونو نه د بین الاقوامي استفادې په شکل کې جاری دی. د دې مطلب دا شو چې په یوناني کې او په سریاني کې چې کوم علومو او فنونو او ادبو او ساینسي تحقیقاتو او علمي تحقیقاتو دا د ترجمو په ذریعه مسلمانانو ته ورسېدل. مسلمانانو په عربی او فارسي کې ترجمې وکړې او دا مسلمانانو کې عام شو. مسلمانانو په دې علومو او فنونو او په دې ساینسز باندې کار وکړ او دا عروج ته ورسول او بیا د مسلمانانو دغه تحقیقات دغه ریسرچ چې کومو دینه مغرب یورپ فایده اوچته کړه او یورپ دا علوم او دا فنون او دا ریسرچ نور مخکې بوته او اوس بین الاقوامي استفاده چې کومه ده دا د یورپ نه جاری ده. یعنی ټول علوم او فنون او ساینسز چې کوم دي په دې کې یورپ او مغرب مخکې دی او ټوله دنیا د یورپ نه استفاده کوي. ولې یورپ استفاده کړې ده د مسلمانانو نه او مسلمانانو استفاده کړې ده د یوناني او د سریاني علمي تحقیقاتو نه او ساینسي تحقیقاتو نه. نو نن مونږه په دې موضوع باندې خبره وکړه چې د ترجمو ضرورت څه دی او اهمیت څه دی. د دې لیکچر دویمه حصه چې کومه ده د دې موضوع دویمه حصه چې کومه ده هغه په 11 لیکچر کې انشاءالله بیانېږي او په هغې کې به مونږ دا ګورو چې د ادبي ترجمو څه ضرورت او اهمیت دی. نن مونږ په ساینسي ترجمو باندې خبره وکړه او په علمي ترجمو باندې خبره وکړه او په راتلونکي لیکچر کې به انشاءالله په ادبي ترجمو باندې خبره کېږي. د الله په امان.